مدرسه د کاڼو او د خښتو د ډیري نوم نه ده، مدرسه د اوچتو عماراتو نوم نه ده، مدرسه د ښایسته ډوکناکو کمرو نوم نه ده. که داسې وي نو موږ به هغه غېږې ته اولنۍ مدرسه او مکتب نشو ویلی، چېرته چې د ماشومانو د پوهۍ سترګې پرانیزوي او د ژوند ابتدایي آداب زده کوي. که داسې وي نو موږ به په دیوبند کې د انار د ونې سوري ته مدرسه نه وی ویلي، چېرته چې محمود نومې استاد او محمود نومې شاګرد ته تعلیم ورکوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډېر ملګرو یاره قاري صاحب تاسو وظیفې لکه شروع کړي دي او د مدرسې لکه ماشومانو ویډیوګانې نه راځي ښه جي بالکل دا اعتراض به ختم شي انشاءالله ولعزیز. موږ خو ترتیب په ترتیب باندې ښه د خو ټیم ډېر غواړي دي ټیم ډېر غواړي ډېر نو انشاءالله ولعزیز دا ما د مدرسې ماشومانو کو ډسپلین ټول ښایسته انداز کې ماشاءالله ماشاءالله ووایئ. ګوره ملګرو د کلي مدرسو داسې ډسپلین انشاءالله ولعزیز دا ممبري نه جي ممبري نه ماشاءالله کنه دې ممبر ته به زه ورته یو قاري صاحب راولم داسې ښایسته انداز باندې به ماشاءالله بیان کوي د مدرسې په باره کې نو ویډیو به نه کټ کېږي اگر که خیر ده که دا ویډیو لږ غټه شي ځکه چې تاسو ما د زما د پیج ته کله تاسو لایک کړی په دې وجه لایک کړی چې بهي دا ماشومان دي او موږ ته ښایسته ښایسته خبرې زده کړو نو راځو جي ویډیو طرف ته اخو دې خو به نه دی ښه جي ما تیزار کې ماشاءالله دا د مدرسې طالب علم دی ښایسته اواز یوازې دا نه ټیپ بای ټیپ نو ډېر دومره طالبان مې تیار کړي الله په فضل سره که نه دوه خبرې محنت او اخلاص ویډیو غټېږي دا زموږ سره طالب علم دی د حفظ طالب علم دی او دې نوم دی ماشاءالله ضیاءالله او پلار یې ماشاءالله مسافر دی مسافره روزوی دی وګوره ماشاءالله نیاز محمد وایي وګوره مشر خو لیکن حیا راله راځي خو بهر کې دا نوم ځکه عالم د خلک یې پیژني که نه نیاز محمد نوم دی که نه ماشاءالله یریږه به نه زبردست حاضر راپسې هلته ماشاءالله شاباش شاباس ماشاءالله حاضرات بس شاباش 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 شاباس ما شاء الله ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما شاء الله خیجه جی جزاک الله خیجه ما شاء الله ما شاء الله دا زموږ طالب علم دی جی اوس ګورو څنګه ښایسته بیان کوي ما شاء الله او څومره ښایسته انداز کې دی ما شاء الله او الله دې عمر کې برکت واچوي دومره طلبه کرام ما شاء الله وګوره وښیه د خلکو د مدرسه وښیه جامع دارالعلوم حقانیه الحمدلله په دوه مدرسینو باندې الحمدلله موږ دا مدرسه کنټرول کړې ده اوس ګورو دا ماشوم دې ماشوم جذبه وګورئ او ټول حقیقت واورئ جي خبرې ما ډېر خوند نه راکړي چې بس زه شروع کوم دې ملګري له کوم چانس ورکړو دا څه په دې منبر باندې ښه ماشاءالله منبر ته کېنول ګران کار دی په دې باندې کېنو داسې به الفاظ استعمال کا ګران کار دی جي خو محنت غواړي جي په دې پسې دې شپرون کړل جي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ السلام. محترم استادانو او زماره سفر مرګرو نن زه په دې مجلس کې د مدرسې په حواله سره خپل مات ګډ خیالات او جذبات د ستاسو په وړاندې پیش کول غواړم. د خلکو عام دا خیال دی چې مدرسه د یو مخصوص چاردیوالۍ او د آبادۍ نوم دی چې مدرسه د یو ښکلي عمارات نوم دی چې مدرسه د یو هسته هاسټل او د شراختونکي درسګاه نوم دی هم په دې وجه هغوی دا خیال کوي چې د مدرسې عمارات به وغورځولی شي نو مدرسې به ختمې شي خو زه د دې خیال ډېر په سختۍ سره تردید کوم. مدرسه د کاڼو او د خښتو د ډیري نوم نه ده، مدرسه د اوچتو عماراتو نوم نه ده، مدرسه د ښایسته ډوکناکو کمرو نوم نه ده. که داسې وي نو موږ به هغه غېږې ته اولنۍ مدرسه او مکتب نشو ویلی، چېرته چې د ماشومانو د پوهۍ سترګې پرانیزوي او د ژوند ابتدایي آداب زده کوي. که داسې وي نو موږ به په دیوبند کې د انار د ونې سوري ته مدرسه نه وی ویلي، چېرته چې محمود نومې استاد او محمود نومې شاګرد ته تعلیم ورکوي.
د زرګونو مدرسو بنیاد یې اخیستی دی که داسې وي نو موږ به هغه ساده شان جونګړې ته مدرسه نه وی ویلي هلته چې ناست تعلیم کوونکي په اصحاب سفیان نوم سره یادولی شي نو بیا تاسو زما نه تپوس کولی شئ چې دې څیزونو ته مدرسه نه وایي نو بیا مدرسه څه ده نو زه عرض کوم مدرسه هغه ده چېرته چې انسان ته د انسان د ژوند د تېرولو طریقې ښودلی شي چېرته چې د علم شمه د هغه په سینه کې روښانه کولی شي چېرته چې هغه اوچت اخلاق او آداب ښودلی شي که دا مقصد په د مور په غېږه کې حاصل کړی شي نو دا مدرسه ده که د لرګو خشاکونو په چومپړۍ کې حاصل کړی شي نو دا مدرسه ده که د ښار په هنګامونو کې حاصل کړی شي نو دا مدرسه ده که دا په دې شاندارو عمارتونو کې حاصل نه شي نو دا مدرسه نه ده دوکه ده فریب دی بناوټ دی ریاکاري ده د دروغ نمایش دی د الله جل جلاله دپاره په دې خبره د ځان د پوهه کولو کوشش کوو خفه کېږو به نه نن زموږ د یونیورسټو عمارتونه په میلیونونو کې خواره دي لوی او پراخه سکولونه او کالجونه دي د ضرورت هر یو څیز پوره کړی شوی دی هر سهولت ورکړی شوی دی نن زموږ د یونیورسټۍ کالجونه سکولونه ډډ شوي او شان شوي دي هلته زمانات د روح بدلونکي د تحقیق حق ادا کوونکي محققین د انسانیت د لیر کوونکي لیډران د دین د لیر کولو مسلمانان د تحقیق د حق د جنډې محققین د حق د جنډې اوچتونکي انسانان نه پیدا کېږي بلکې دا په کومه ژبه کې ووایم او په کومه حوصله سره ووایم د فلمونو اکټران هیرونیان سوداګران د دروغ واده کوونکي د وینې تږي قاتلان د هر څه د لالچ شوقیان پیدا کېږي ماشاءالله ټیم ډېر زیات دی انتهایی دومره زیات ټیم دی که نه خو لیکن دلته کې د ما سره طلبه کرام هم زیات دي ځکه مې د بیان نیمو کو یقینا الله دې منو ګناهګاري چې دا غالبا نه تخکاري 35 منٹ بیان دی 100 منٹ بیان دی جی 35 منٹ بیان دی ماشاءالله او بهر کې دا بیان مې کټ کو تاسو د مدرسې وضاحت وکړو په دې ویډیو کې ما دا پیغام دی چې الحمدلله په مدرسو کې یوه سبقونه ویل کېږي جی دا د ماري شاګرد ماشاءالله په خپله ټول صفایي وکړه زه پکې اسم نشم ویلی ښه جي دا ویډیو ډېر خوندوره ویډیو ده هسې د ماشومانو ته خو لږ وګورئ جي ماشومان ډسپلین وګورئ ډېر ښایسته ډسپلین دی ماشاءالله ښایسته انداز کې ماشاءالله واړه ناست دي طلبه کرام ناست دي ماشاءالله نو ویډیو مخکې غټېږي اوږده کېږي شاباس قاري صاحب ماشاءالله زنده باد زنده باد الله دغه انشاءالله مور او پلار ته صالحه دینداره با عمله لوی کا او نیاز محمده تا د بچي مونږ ټیم نه ضایع کوو نه به ضایع کوو انشاءالله العزیز تا د سکرین پر نظر راغی ډېر مشکله دی مونږ په دې طالبۍ کې د سره دا ممبر پیژانتلی نه و دا ممبر دا مونږ نه دی پیژانتلی خو لاک لاک شکر دی د مغفور الله باباجي صاحب د هغې دعاګانې دي حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې دعاګانې دي الحمدلله شیخ سمیع الله صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې برکات دي دغه دما جامعه دارالعلوم حقانیه د هغې د شیخان د برکات الحمدلله زه هېڅ هم نه یم جي هېڅ هم نه یم هېڅ خو لیکن دین خدمت کوم الحمدلله دعاګانې ما لپاره هم غواړئ او زما د ښایسته ښایسته ګلونو لپاره هم دعاګانې غواړئ او دې قاري صاحب لپاره ښایسته ښایسته دعاګانې دغه انشاءالله غواړئ چې الله مخکې په دې دین کې ورته استقامت ونصیب کړي او الله جل جلاله دا مور او پلار ته صالحه دینداره به عمله لوی کړي ویډیو خوښه شي مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ د الله په امان